الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران کتونکو هم سره په پروګرام موضوع هم خا وای تاسو ته مخې ته کرونا وایرس موضوع باندې وای بیا زموږ سپیشل زموږ ډېر زیات خصوصي پروګرام ډېر زیات خاص پروګرام وي ځکه چې کوم وبا په ملک کې خپره شوې ده په دنیا کې خپره شوې ده هغې هکله به وي چې څه خلک یې سیریس اخلي څه خلک یې نه اخلي. ننني پروګرام کې موږ سره ډېر زیات زموږ خاص مېلمه ډېر زیات پوخه مېلمه چې په دې ټولو شیزونو باندې د هغوی نظر دی. موږ سره ډاکټر صاحب ناست دی، ډاکټر زرشاد صاحب MBBS هغوی موږ سره پروګرام کې موجود دی. ټول په دغې باندې خبرې هم کوو. ډاکټر صاحب پروګرام کې هرکلی یم. السلام علیکم، ډیره مننه او ګرانو لیدونکو ته او مینوالو ته د مینې او د خلوص ډک سلامونه. هیله لرم چې دوی به روغ جوړ خوشحاله به وي او د ژوند او مزې اخلي. ډېر مهرباني ډاکټر صاحب. او دې سره موږ سره همیشه لپاره خیال خان هم موجود دی چې یو سوشل ورکر دی چې هغوی هم سره تعارف محتاج دی. خیال خان تاسو هم پروګرام کې هرکلی. ډېره مننه. بالکل خبرې به کوو، خو زه یم چې زه خبرې کمې کوم، ډاکټر صاحب خبرې زیاتې کوي، ځکه چې نو کله خبرې زما ډېرې زیات نن به هغه حساب نه کوم. او دې سره سره چې کوم ملګري پکې نن سوال لري په دې هکله باندې د کرونا وایرس حوالې سره زیاتره خلک دا مسله بالکل سیریس نه اخلي، بالکل ګپ لګي چې داسې خلکو له بیل نومونه ورکړي، بیل یو شکل یې ورکړی، څوک ورته څه وایي څوک ورته څه وایي. خو هغه خبرې به نن ټول ډاکټر صاحب سره دا خبرې وچېړو، ځکه زیاتر دغه وبا پرې راغله په هغې علاقه هغې ملک باندې راغله، هغې نه پس دا خبره ومنله. دې سره سره چې کوم ملګري لایو کال کول غواړي همدغه نمبر چې کوم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري 0305 95 03 908 بالکل په دې باندې تاسو لایو کال کولی شئ، موږ سره خپلې خبرې شریکولی شئ. او دې نه علاوه څوک نوي معلومات راکول غواړي موږ له هم راکولی شئ. خو څه تپوس تاسو د ډاکټر صاحب نه کول غواړئ نو هغه هم تاسو ډاکټر صاحب وړاندې ډېر زیاته مننه کوم. یو خان مننه تاسو دومره قیمتي وخت موږ ته راکړ. کوم وبا راغلی د ملک کې چې کوم زموږ خاص کر پاکستان کې کومه وبا راغلی خلک یې بالکل سیریس نه اخلي او یو څه ته ښکاري څه غواړي. بالکل داسې دی چې نن سبا دا وبا یوازې زموږ په ملک کې نه په ټول دنیا باندې راغلې ده او د دنیا د 100 او سفر کړي دي، انوال کړي دي. او تاسو کتلې وي که نه، څنګه تاسو خبره وکړه چې سیریس خلک نه اخلي، دغه شان دي اټلي والو سیریس نه اخیسته. خو چې کله د هغوی هغه صدر هغه تقریر کوو نو هغه بیا ژړل، ځکه چې دومره مړي پراته وو، د ښخولو طریقه یې ولې نه ورتله، د ځای کولو طریقه یې ولې نه ورتله، د منع کولو طریقه هغوی لایټ اخیستې وه. او دغه حال زموږ د دې پښتنو هم دی چې دوی دا وبا ډېر لایټ اخیستې ده. سیریس خبرې کوم خیال خان سره هم ناست دي، خیال خان تاسو ته هم هرکلی وایم پروګرام کې. او همدغه سلسله روانه ده، د کرونا وایرس حوالې سره دا سلسله روانه ده. زموږ خلک پکې نن سبا تاسو هم یو سوشل ورکر یې، سوشل ورکران پکې هم څه دي، څوک ماسکونه جوړوي څوک څه جوړوي. په دغې به ډاکټر صاحب سره هم خبرې کړو چې ماسک ښه دی خوندنې، خو سوشل ورکر به پکې دی کې څه خپل به څومره کردار پکې ادا کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. صدیق بھائی اول ستاسو او ستاسو هغوم ټیم ډېره شکریا ادا کوم. او کوم چې زموږ کتونکي دي یا لیدونکي یا مسافر ملګري دي هغوی ته سلامونه. اول خو خدای پاک ته رحم وکړي، زموږ دا دعا ده چې په څومره ملکونو کې یا دا بیماران دي یا کم وفات شوي د دې وایرس نه نو او کم یا بیماران دي هغوی ته د خدای پاک شفا ورکړي. صدیق بھائی سوشل ورکر ضروري دا نه ده. مونږ ډاکټر صاحب چې څنګه خبره وکړه چې د دې نه ډېر زیات نقصان کیدی شي او خلک دا شی ګپ ګڼي، او خاص کر ما چې په خپله علاقه کې ولیدل نو زموږ علاقه کې خلکو ته یو ګپ جوړ کړی دی. او سوشل ورکر همیشه داسې نه دی کول پکار چې یاره هغه یا میډیا ته خپل شی راولي یا فیسبوک ته. نن سبا خلک د نوم دپاره یو کار کوي. زه وایم الله هغه رضا په یو کار کې چې شامله شي نو مونږ هم کوشش کوو د خپله اړخه چې یاره مونږ هم څه وکړو او د دې به هم په کار راشو. صحیح، بالکل همدا خبره ده. زه زیاتره دا خبره کول غواړم، ډېر زیات قدرمن خلک زموږ ګوري، پروګرام ګوري، ډېر اصیل خلک ګوري، هغوی ته هم دا ویل غواړم باندې ستاسو کڼ په پروګرام کې هم ضرور شاملول غواړم. خو بالکل دا مسله چې کومه ده دا بالکل سیریس اخیستل پکار دي، دې نه ګپ جوړول نه وي پکار. ډاکټر صاحب زیاتره موږ ګورو کوم دا لاکډاون شوی دی نو لاکډاون څه مقصد زموږ خلکو خو ته سیر و تفریح مقصد اخیستی. بالکل لاکډاون شوی دی زموږ KPK کې، بلکې لاکډاون نه دلته کې کرفیو پکار ده چې کرفیو لګي هله به د وبا کنټرول شي. ستاسو پروګرام نوم هم تاسو ولګدلی کور یا ګور. بالکل. او زموږ ډېر پښتانه داسې دي که نه، هغوی بهر د دې پر روزي چې بهر وګوري چې څومره کسان بهر ګرځي که نه. لاکډاون وي دا وبا مختلفو ذریعو سره پیلاویږي، د ټوخي په ذریعه پیلاویږي، لاسونو میلاولو سره پیلاویږي. تاسو یو دروازه کولاو کړئ د هغې نابس چې کوم دي یا د هغې هینډل تاسو ته وکړئ، ستاسو لاسونو باندې کوم وایرسز لګېدلي وي د دې کرونا والا او هغې سره بیا بل څوک ټچ شي
هغه لاسونو ته ولګي د هغه نه که پوزه یا سترګو یا خولې له هغه لاسونو یوسي نو دا وایرس هغه ته خور شي. او چې یو ځل دا کور ته ننوته نو مختلف کسان کوم چې کور کې اوسېږي نن سبا خو زموږ جاینټ فیملي د ټول خلک په کورونو کې یو ځای اوسېږي، بیل بیل نه اوسېږي، نو هغه پوره فیملي هغه پوره کور چې کوم دی انوالو کېدی شي. که تاسو وګورئ د منګا درګۍ کې منګا کې یو حاجي صاحب راغلو هغه ته کورونا وایرس شوی او اوسه پورې هغه ایریا نن شپږمه ورځ ده چې هغه بالکل سیل کړې ده، هغې ته نه څوک دننه تللی شي نه څه څوک بهر راتلی شي. او د دې ټایم چې کوم دی که نه د کوم وایرس دی د دې 2 ورځې نه واخلي 14 ورځو پورې وي. که اوس فرض که څوک ټچ شو د کرونا وایرس مریض سره نو د 2 ورځو نه والې تر 14 ورځو میانځ کې هغه ته دا بیماري کېدی شي. او که 14 ورځې ته دا بیل وساتې کورنټاین کې وساتې یا قرنۍ ته چې ورته وي نو هغې کې وساتې نو هغې نه پس که 14 ورځو کې د څه نښې نښانې پکې رانغلي بیماري ورته ونه شي نو دی بیا کلیر وي. نو دغه دی چې دا د ټوخي په ذریعه د هوا په ذریعه د دې په ذریعه خورېږي. نن سبا دا ماسک تړل ښه شي دی، خو ما د بي بي سي والے یو دغه کته چې دا ماسک هم تاسو 100 غنټو پورې استعمالولی شئ. د هغې نه پس دا ماسک تاسو وغورځئ او زموږ خلکو سره د خدای خو کي چې دوی دا ماسکونه کم ماسک یو په 10 روپۍ باندې میلاوي ده هغه نن سبا په 100 روپۍ باندې میلاویږي. او دا داسې خلک دي که دوی ته پته ولګي چې سبا قیامت دی نو نن به دوی جانمازونه هم ګران کړي. دا عجیبه غونډه دا ډېر ته بالکل همداسې کېږي. بل ډاکټر صاحب خبره کوي کمنټس به چې لږ شان دی واخلو سره کمنټس نه بعد خبرې وکړو د حوالې سره هم چې کوم بل پروګرام ګوري او جهان مننه سلمان خان هم پروګرام ګوري او ټول ته سلامونه کوي. وعلیکم السلام جی. طاهر جان ناظم صاحب هم پروګرام ګوري او وایي چې ډاکټر صاحب ته سپیشل سلامونه کوم او چې زموږ ډېر قابل قدر دی. وعلیکم السلام جی. خوشاله اوسئ. خیال مهرباني جی تاسو او اسپیشلی ډاکټر صاحب ته سلام کوم او کشمیر نه پروګرام ګوري همدا پروګرام همدا حق لسره چې یا کور یا ګور په یاسو زموږ په کور تیرې کو نو کېدای شي چې کور نه بالکل به بچ شو ځکه چې دا کم وایرس چې کوم راغی دا ډېر زیات ژر خپرېږي. ډاکټر صاحب نو دا یو کوم خبرې کوو چې دا هغه چې کوم دې علامات دي هغه کم دي چې خلکو ته بالکل واضحه شي. موږ بار بار دا کوشش کوو سوشل میډیا باندې خلکو ته وښیو چې دا علامات دي دا علامات دي. بل کوشش کوئ دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کوئ او کوم ملګري چې لایو کال کول غواړي همدغه نمبر چې کوم تاسو په سکرین باندې ښکاري 0395 دې باندې تاسو لایو کال هم کولی شئ. د سره زید جان هم پروګرام ګوري تاسو ډېر مننه کوم. سیمې خان هم تاسو ډېره مهرباني وي چې عوامو ته ووایي چې دا داسې وایرس چې بالکل سیریس واخلئ. ډېره مهرباني سیمې خان خوشحاله اوسئ. محمد عزیز وایي چې ډاکټر صاحب ته ریکویسټ کوم چې پلیز خلکو ته د وایرس متعلق حفاظتي تدابیر ووایي او جناب انسټرکشن ورته وکړي. بالکل جناب کایندلی بالکل همدغې باندې خبرې کوو. محمد عزیز خوشحاله اوسئ. اپریشیټ ډاکټر صاحب ډېره مهرباني جي. ډاکټر صاحب همدغه چې خلک به ځان ثبت کړي بل دې اهم چې کوم علامات دي هغه څه دي چې لږ خلک پرې واضح کړي. بالکل د دې وایرس نوم دی کووډ-19. دا د انفلوئنزا یا زکام والی یو وایرس دی. پخوا نه دا و ډېر مخکې نه څنګه چې د زکام نښې نښانې وي نزله وي زکام وي مرۍ خوږېږي تبه وي که نه نو دغه علامې او ټوخي وي ورسره. ټوخي کې دا وي چې دې ته موږ ډرای کف وایو چې دې سره بلغم نه راځي او وچ ټوخي وي. نن سبا زکام سیزن هم دی او ډېر خلک داسې دي که نه ما ته فون هم کوي یا کلینیک ته راشي یا هاسپیټل ته راشي چې زکام ورته وي نو دا یاري ورسره چې ما ته خدای مقصد کې کورونا وایرس نه وي نو د هغې به زه تاسو یو ښکلې غوندې کې مزدار غوندې کې اسان یو ټیسټ وښیم. هغه تاسو خپل کور کې کولی شئ او تاسو ته پته لګېدی شي دا تاسو ته کورونا وایرس دی که نه دی. داسې به وکړئ چې اوږده ساه به واخلي. زه تاسو ته لږ کوم هغه پریکټیکلي تاسو به او دا ساه به 10 نه والې 15 سیکنډ پورې بنده کړي. بالکل ساه واخیسته بیا به ساه پرېږدي. کله دې دي که دته ساه بندي او یا دته لګېده نو مطلب دا چې دې ډاکټر له راشي کورونا وایرس ټیسټ دې وکړي او که دته دې کې یو هېڅ علامات هم نو بیا دې یېرېږي نه او دته بیا کورونا وایرس نه دی. د دې نښې نښانو کې تبه ده ټوخی دی خوږېږي نزله زکام غوندې کې ساین سیمټمز وي دا شیزونه کله کله پکې خېټه هم خرابېږي او وجود درد کوي. نو دا د علامات دي د کورونا وایرس. د دې نه علاج شته
او نه څه مخنیوي شته دی. مخنیوي خیر موږ کولی شو لکه ویکسین نشته دی، مخنیوي موږ کولی شو خو حفاظتي تدابیرو سره هغه به ورو موږ تاسو ته پروګرام کې ښایو. صحیح ډېر مننه. بالکل ډاکټر صاحب چې څنګه خبره کوي احتیاط ډېر زیات ضروري دی. خو ډاکټر صاحب ته بالکل پری ټیسټ تاسو ته چې کوم تاسو په خپل کور کې ناست یې دې وخت کې هم تاسو د خپل ټیسټ کولی شئ، په خپل ځای کې ټیسټ کولی شئ، او که تاسو ته همدغسې علامات وي بالکل تاسو کلینیک ته راتلی شئ، ډاکټر صاحب سره رابطه کوئ. داسې دی چې کوم وایرس چې کوم ټیسټ دی بالکل هغه ټیسټ بیا تاسو ته ضرور کول پکار دي. د ټولو ملګرو ډېر مننه کوم. خیال خان خبرې همدغه صاحب ته کوم ګران شوي ارزان شوي دي، نو خلکو کې د اویرنس په کومه طریقه باندې پیدا کړو؟ صدیق بھائی اول خو زه د خپل کتونکو ته وایم چې زمونږ ډاکټر صاحب ډېره زیاته شکریا په دې ادا کوو چې یاره د دې نه زمونږ تحصیل تنګي نوم هم روښانه دی او دوی چې کوم قابلیت دی په هغې باندې مونږ فخر کوو او زمونږ مقصد هم دا و چې یاره دوی دې ځای ته مونږ راولو عوامو ته ترې فایده حاصله شي. کوم چې فضول ویډیوګانې کوي یا فضول پروګرامونه کوي یا فضول د خبره سیریس نه ده اخیستې، هر څه مونږ پرېږدي. که تاسو وګورئ نو په هر ملک کې ډېر زیات بره حالات دي، خو زمونږ علاقه کې یا چې کوم تاجران دي هغې کوشش دا دی چې یاره مونږ دا شی ګران په دې خلکو خرڅ کړو، یا یې پټ کړو چې یو څو ورځې تېرې شي، اووه ورځې یا درې ورځې یادوي چې یاره دا به بازارونه دکانونه او بند دي. نو د هغې مقصد دا دی هغه شی ورکوي. زه انتظامیې نه وایم چې یاره تاسو خو ورشئ دکان پې رابند کړئ، خو چې تاسو لاړ شئ په ډبل پیسو همغه شی خرڅېږي. نو مهرباني وکړئ چې د چا څومره وس کېږي یو بل سره مدد کول پکار دي. که مدد نشي کولی او یو شي کې ته ګټه کوې نو مناسب طریقې سره وکړه. غریبانان تنګوم. اوس وخت داسې دی چې یو مزدور مزدوري هم نه کوي، د هغه 500-600 روپۍ دیاړي ده او ته ورته اوړه په 1100 روپۍ کې د هغه په کور کې بچو لږ شان سوچ پکار ده چې یاره د هغه کور ګزاره به څنګه کېږي، د هغه د کور چوله به څنګه. خبرې ډېرې دي خو زما مقصد نن صرف دومره دی صدیق بھائی چې موږ ډاکټر صاحب نه پیدا والو زموږ کتونکي چې دي چې هغې ته همدغه ویل غواړم چې کوم ډاکټر صاحب بالکل موږ سره موجود دی، پروګرام کې موجود دی. تاسو خپل خبرې هم موږ سره شریک کولی شئ د کمنټس په ذریعه باندې هم د کال په ذریعه باندې هم چې کوم نوي ملګري زموږ خاص کر هغوی ته همدا ویل غواړم که تاسو کرونا وایرس حوالې سره څه خبره بالکل څه تپوس کول غواړئ ډاکټر صاحب موږ پروګرام کې موجود دی. همدغه نمبر چې کوم تاسو سکرین باندې ښکاري 0305 95 0 908 بالکل دې تاسو رابطه کولی شئ او ډاکټر صاحب دا قیمتي وخت چې کوم موږ ته راکړی دی د دې نه بالکل تاسو پیدا اخیستی شئ. کوم ملګري ګوري ملک توصیف ظاهر صاحب هم جوین کړو، ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. مراد علي خان هم پروګرام ګوري، ارشد خان هم جوین کړو، ستاسو هم ډېر جهان مننه. دې سره چې کوم ګرځ کې ملګري ټولو ډېر زیاته مننه کوم. ډاکټر صاحب احتیاطي تدابیر باندې به هم خبرې کوو، خلک به دې نه څنګه احتیاط کوي زیاتره چونکې کور خبره به کې مونږ کوو چې کور یا کور که نه. خو زه هم چې کوم په دې چې کومه خبرې هم کړې لاکډاون وشو او خلک هسې تفریح ته لاړل. داسې دي که نه چې دې احتیاطي تدابیر دا ډېر زیات ضروري دي. څنګه چې ما تاسو ته وویل د دې نه ویکسین شته دی او نه علاج شته دی او دا صرف او صرف موږ باندې کولی شو په خپل احتیاطي تدابیرو باندې کوشش کول. دا پکار دی چې د خپل کور نه بې ضرورته بهر دې نه وځي، زیاتره ټایم د خپل کور کې تېروي. بله خبر دا ده که بل چا سره میلاویږي خیر دا خو لاس میلاول خو سنت طریقه ده، خو بیا هم چې کله ضرورت شي پیغمبر علیه السلام په خپله ویلي چې کوم اوښ ناجوړه وي هغه روغو اوښانو سره یو ځای کوئ که نه. دغه شان دی بیا پیغمبر علیه السلام ویلي چې کوم علاقه کې وبا راشي نو هغې علاقې نه خلک بهر نه وځي او د هغې علاقې د نور خلک دننه راننوځي. داسې یو څو احتیاطي تدابیر چې کوم خپل نبي کریم صلی الله علیه وسلم نن 1400 کاله مخکې ښیلي وو. د دې نه علاوه تاسو که چا سره خبرې کوئ نو کم از کم 1 میټر فاصله کې ورسره ودرېږئ، ځکه دا وایرس چې کوم دی که نه دا کرونا وایرس دا دروند دی، دا په هوا کې شاملېږي خو هوا کې دومره سفر نشي کولی لکه دې ځای نه والي 1 میټره پورې. د دې کم وزن چې دی هغه 400 نه والي تر د 500 نینوګرامو پورې دی. چې لږ لاړ شي بیا لاندې ځمکه باندې پروزي. د دې وجې نه موږ دا وایو چې دا په ځمکه پروزي، موږ په ځمکه ګرځو، زموږ سپلو سره زموږ بوټانو سره زموږ چپلو سره دا انخطي شي. بل دا ته وایم چې د کم ژوند دی د دې وایرس هغه مختلف شیزونو باندې مختلف دي، لکه کپړو باندې 6 غنټو پورې، اوسپنې پورې د 20 غنټو پورې، نیکل او کم سټیل دی هغې پورې د 100 ورځو پورې دا ژوندی پاتې کېدی شي. د دې نه علاوه احتیاطي تدابیرو کې دا دي چې تاسو ماسک وتړئ، خو دا ماسک چې کله تاسو یو ځل استعمال کړئ زیات ګوتې موتې نه وړئ، ځکه چې دا کم بهرنی طرف دی نو هغې پورې خو وایرس انخطېدو چانس ډېر زیات وي.
که هغه موږ هغې سره ګوتې وجنګوو د خپلې ګوتې موږ خپلو سترګو له پوزې له یا خولې له یوسو نو موږ ته د دې بیمارۍ د کرونا چې کومه ده د دې د کېدو چانسز ډېر زیات وي. د دې نه علاوه لاسونه میلاول دا بالکل لږ نه سلام کول پکار دي. هغه افغانیانو ولې سر ښکته کولو سینه باندې لاس تل که نه دغه شان سلام کول پکار دي او خفه کېدل هم نه دي پکار. چا سره لاس میلاو نه کړه نو دې باندې بالکل خفګان نه دي کول پکار. درېیمه طریقه دا چې خپل لاسونه وینځل پکار دي او خپل لاسونه به داسې وکړي چې لاسونه به اول لانده کړې د هغې نه پس په صابون راولئ او وبه یې مږئ په لاسونو باندې او 20 سکنډو پورې به ښه کلک کلک ومږئ چې 20 سکنډو پورې تاسو ومږئ بیا به یې اوبو سره ووینځئ. دغه طریقه ده. او د دې نه علاوه چې کور کې څوک ټوخېږي یا بهر نه راشي نو هغه کم از کم 14 دن پورې تاسو هغه خپل بیا یو آیسولیشن کمره کې وساتئ. ډېر زیات میلاوېدو کوشش به سره مه کوئ. کله چې تاسو ما څنګه چې تاسو ته وویل چې دا ستاسو سپلو پورې بوټانو پورې تاسو کور ته لاړ شئ نو کور خیر سپلی بوټان هر څه بهر وباسئ او که وینځلی شئ نو ویې وینځئ چې دا وایرسز کوم دي هغه لاړ شي. خپل تاسو کوم فرشونه نن سبا خیر کچه کورونه ډېر کم دي پاخه دي نو هغه داسې ډیټرجنټ سره وینځل پکار دي کوم چې زګ کوي که هغه سرف وي که هغه صابون وي که هر څه وي که نه نو هغه تاسو ووینځئ. ډاکټر صاحب کال ورکې واخلو جی بالکل. زموږ سره لاین باندې څوک دي؟ السلام علیکم. السلام علیکم. څوک جی د کوم ځای نه؟ شکر دی جی आवाज هم ډېر زیات سلو راځي. بالکل موږ سره لاین باندې سو پوهو چونکې رابطه بالکل ټکنیکي ده. همدا ډاکټر صاحب سره خبرې روانې دي چې کوم احتیاطي تدابیر دي په دغې باندې هم خبرې کېږي. بالکل تاسو ډېر ځان ساتلی شئ. کوډ یا کوډ چې کوم موږ نننۍ موضوع ورکړې ده چې په دغې باندې به خبرې کوو. کوډ په لاین موږ سره څوک دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک توصیف زاهد خبرې کوم. ملک توصیف زاهد صاحب پروګرام کې د هرکلی یم جی. ډېره ډېره مننه. زما ډاکټر صاحب ته سلامونه. خیرخان بلي ته سلامونه. تاسو ټول ته سلامونه. وعلیکم السلام جی. خوشحال اوسئ ملک صاحب. اور ډاکټر صاحب خو تاسو هم فرمایش شو ډاکټر صاحب هم بالکل پروګرام ته راوستی دی. څه ویل غواړئ نن؟ یاره بس زه خو پکې دا ورسوم چې ډاکټر صاحب څومره که نه نو بس د دې لپاره خو نورې څو خبرې کول نه دي پکار. ښه خال څه واضح کړه خاص کر سنګیوالو ته. څه پېښ شو ټولو پښتنو ته ولې چې ډاکټر صاحب هم پښتون دي خو په صفا معنو کې ورته یو ډېرې زبردستې خبرې وکړې. موږ هم د ټولو خپلو مشرانو کشرانو ته ویو چې دغه شان خپل خیال ساتئ. کوم چې ډاکټر صاحب تاسو مشورې درکړم په دغې باندې عمل وکړئ. ډېره مهرباني ملک توصیف زاهد صاحب کال کول یو جهان مننه جی. مهرباني. ټیک شو جی. مهرباني. بالکل دا موږ سره صدیق بھائی زه یو خبره کول غواړم معذرت سره زموږ چې څومره کتونکي دي که هغه په سوشل میډیا دې ټیم کې زموږ د پروګرام ګوري یا په کیبل ګوري نو ټولو ملګرو ته دغه یو درخواست دی چې تاسو زیاتر دا پروګرام شیر کې خپل مرګرو سره یا کورونو کې وای چې دا کې اوس دې ټیم کې په کیبل هم چلیږي زموږ کومې خویندې مېندې دي بالکل د ډاکټر صاحب د خبرو نه پیدا غشتل پکار دي. بالکل ډاکټر صاحب خبرو نه پیدا واخلې او ډاکټر صاحب موږ ډېر زیات دغه سره ریکوست سره اوسئ ځکه چې ډاکټر صاحب خو زموږ د کلي علاقې دی او غواړي چې خپل کلي علاقې ته ټایم ورکړي او د دې خاص کر د دې خلکو خدمت وکړي. خو بیا هم چونکې مریضانو ته هم ډېر زیات راځي نو موږ د ننني قیمتي وخت موږ اغوښتی دی ځکه تاسو ته هم د دې وخت پیدا واخلئ. کمنټس شاملوم چې کوم کمنټس دي هغوی هم یو جهان مننه کوم. خو کوم ملګري کال کول غواړي هم دغه نمبر چې کوم تاسو په سکرین باندې ښکاري 0305950498 په دې باندې تاسو لاید کال کولی شئ. خان ملک جوین کړو. خوشحاله شو جي. محمد شاهرود کوم پروګرام ګوري وچ سلامونه ټولو ته. وعلیکم السلام جی. محمد شاهرود تاسو ډېر مننه کوم. انیس خان هم پروګرام جوین کړی. مننه جی. شوکت علي هم پروګرام ګوري وچ سلامونه روډ او تنګي کې ښه جناب وایي چې کرپي لګېدلې ده که نه او کراچۍ کې خو کرپي ده. بالکل جناب په دې باندې به خبرې کوو. خوشحاله اوسئ. جمشید خان هم پروګرام ګوري. موسی خان هم روب تنګي هم مرسلین هم اور سره حزبی الله جان هم پروګرام ګوري. ستاسو هم ډېره مننه. راشد خان هم سعودي عرب نه پروګرام ګوري. مراد علي وایي چې ډاکټر صاحب او خیال خان ته او صدیق وایي تاسو ټول ته سپیشل سلامونه کوم. وعلیکم السلام جی. مننه کوم. تاسیم الله حسین هم پروګرام جوین کړی. ستاسو هم یو جهان مننه. ملک توصیف زاهد صاحب ستاسو د کال کولو هم یو جهان مننه. راشد خان هم جوین کړی. ټول ته سلامونه کوي. وعلیکم السلام. بالکل خبرې به دغې حوالې سره کوو. ډاکټر صاحب سره چونکې قیمتي خبرې کوو. ډاکټر صاحب خلک به پوهیو په دې خبرو باندې خو ځان خلکو کې دا اویرنس راتلل دا لږ شانتې ډېر زیات مشکله خبره ده. زموږ خبرې خو چې کله خلک اوري نو وایي چې ډاکټر صاحب ویني بیا به خبرې لګې ټولې. بالکل اویرنس پکار هم دی چې اویرنس پیدا شي ځکه چې دا یو داسې حالات دي یو وبا راغلې ده او بل که تاسو وګورئ که نه بیماري ځه څه خبره نه ده مرګ شته خو داسې مرګ
چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا اعلان کړی دی چې د کرونا کم مریض وي هغه مړ شو، هغه په خپلو لواحقینو ته نه ورکوي. ریډینګ هاسپټل کې به هغوی په خپله لامبئ، بیا به پلاستیک کې بندوي، بیا به تابوت کې بندوي او صرف خپلوان به راځي ویني به او بیا به وړي چې کوم ځای کې ښخ کړو. جنازې پته نه لګي، کیدای شي کوي به ځکه مسلمانان دي که نه، خو قبر او د یو شي بل شي څه پته به نه لګي، نو دا مرګ ډېر زیات سخت دی. نو زما دوی ته دا ریکویسټ دی چې دا وبا چې کومه راغلې ده که دوی لږ غوندې کې ځان لاکډاون کړه، لږ غوندې کې احتیاطي تدابیر وکړه، نو د دې نه بچ کېدای شي. بالکل ډاکټر صاحب دا هم دا ځم چې خلکو په دا سوچ وکړي. بل زه اکثره دا خبره کوم بار پروګرام کې دا کار وایم چې کم درد اکثر خلکو دا درد ما هغه باندې درد راغلی په ما خو درد نه وي، د هغه درد ما ته څه پته لګي که نه. زه چې کله دا خلکو دا درد خپل وګڼم نو مسله به حل نه شي. حل به شي. او دا که داسې څه وایم چې دا مړداري سم دي، داسې ته وایي داسې ته وایي، دا وبا به ډېره زیاته خوره شي او بیا به بچ کېدل ګران وي. زموږ ګورنمنټ سم دومره فیسیلیټیز نشته دی چې هغه بیا د دومره ډېرو مریضانو هغه خصمانه وکړي، د هغوی علاج وکړي، بلکې علاج شته دی هم نه. نن ټایم پورې څومره کیسز راغلي دلته کې؟ زمونږ کې پی کې خو یاره دا د خدای پاک یو شکر دی چې کیسونه ډېر زیات په کمېدو روان دي. ځکه اوس پر حقیقت 30 او چا ویلي چې 15 نور راغلي دي، خو هغه د بهر نه چې کوم راغلي دي که نه، د دې چې کوم کسان دي نو هغه ډېر زیات نه دي انوالو کړي. نو کوم بهر نه چې کوم کسان راغلي دي، اوس مې اورېدلي چې د ایران نه کوم کسان تفتان نه را روان دي، نو هغه د دورانپور کې هغې کې یو کوارنټاین سنټر یې ورته جوړ کړی دی. نو هغې کې به چې دومره کیسز راغلي دي، سند کې زیات دي، پنجاب ورپسې بیا روان دي، بلوچستان او کې پی کې، اسلام آباد کې هم شته دي یو 10 کیسز لیکن اسلام آباد کې دي. بالکل کیسونه الحمدلله کې پی کې بیا هم خلک ښه دي او په دې خبرې کو کمنټس پکې شاملوم. ملګري بیا ګیلې کوي چې زموږ کمنټس نه شاملوي. نو علي حیدر کوم پروګرام ګوري چې سلام کوم ټول ملګرو ته چې وعلیکم السلام. خوشحاله اوسئ. انجینیر عارف خان هم موږ جوائن کړو چې ستاسو هم یو جهان مننه، او ریحان ملک هم ډېره مهرباني چې ستاسو هم یو جهان مننه. سلامونه کې ټول ملګرو ته. باشد خان هم پروګرام ګوري، مننه جی. نصر الله شیرپو هم وایي چې سلام ټول مېلمنو ته، وعلیکم السلام جی. دې سره ساجاد خان هم موږ جوائن کړو، ستاسو هم یو جهان مننه. حسیب خان او محمد زی او هم پروګرام ګوري. محمد طاهر وایي چې او صدیق بھائی خان خان او ډاکټر صاحب ته سپیشل سلام کوم، وعلیکم السلام جی. بالکل همدارې باندې خبرې کوو. خیال خان به هم خبرې ځان سره لیکدلې وي. خیال خان زموږ سره سهولتونه هم نشته، ډاکټر صاحب هم وایي هسپتالونه هم داسې دي. نو زه هم چې خلک احتیاط کوي نو خلک وایي چې کله کوم ځای مې دارونه آباد وي، نه د هسپتالونه ویران وي. نو څه دی خیال زم چې بالکل څنګه چې ډاکټر صاحب موږ ته یو آسان ټیسټ وکړو چې هغه هر سړی په خپل کور کې کولی شي، نو دا ډېره غټه خبره ده او دا اوسه پورې چاته معلومات نو موږ ته خپل هم نو بالکل اورېدلې نه دي. نو دا یو ښه میسج دی. خو زه خلکو ته دغه وایم چې کوم حکومت ته چوټیانې ورکړي سکولونو ته یا ادارو، ټول ادارې دې ټایم کې بند دي، خو زموږ زیاتر خلک څه کوي د دې نه ویدا پیدا والو یو کره لاړ شو بل کره به لاړ شو او د یو ښار نه بل ښار ته لاړ شو. نو ډاکټر صاحب هغې سره ډېر زیات اثر پروزي، چاته خو پته نه لګي چې زه دې ټایم کې بیمار یم یا زه نه یم. خو مونږ د یو ځای نه څوک پنډای نه، څوک اسلام آباد نه، څوک یو ځای نه بل ځای نه. نو مهرباني وکړئ په خپل ځایونو باندې ودرېږئ او په خپل ځای باندې ځان پرېږدئ. الله به خیر کړي. دا نه چې یاره زه دلته نه لاړ شم، زه مونږ که یو بل سره دا ملاوېدل ملو به شو چې ژوند دی هر څه کېږي صدیق بھائی. خو احتیاط څنګه چې ډاکټر صاحب ووایي نو موږ له احتیاط کول پکار دی. دا نه چې زه کراچۍ نه تنګي نه روان شم کراچۍ ته دوستانو له ځم چې دا چھټي انجوای کړم که نه، کېدای شي دا چھټي مونږ ته ډېر مصیبت جوړ کړي. خو مونږ دا شی سیریس نه لو، که کله مونږ سیریس واغشته دا کیس نو هر څه ټیک کېدای شي. مونږ له پکار دی چې مونږ ټول عمر تېر که دا بار وګرځېدو یو ځای بل ځای چکر یې مو والي. اوس پکار دی چې په خپل ځای کې دا تا ته حکومت بار بار وایي. ما یو ویډیو کتلی پولیس والا وال کوي، نو نن اوس په سوشل میډیا باندې دا ډېر دغه شوی چې داسې طریقه پکار ده. نو داسې طریقه خو نه ده پکار، خو چې یو شاګرد سبق نه یادوي نو استاد یې وایي شی ورته پرېږده چې دا خلکو کورونو کې کښېني خبره هم کوي چې سټې ایټ هم بشي. نو خو صدیق بھائی همدغه قصه ده چې مونږ خلک سیریس نه لو. ډاکټر صاحب چې مونږ ته څنګه وایي چې دا ګورې زموږ حکومت سره هم دومره څه نشته چې هغه ته هسپتالونه او دا زموږ د هسپتالونه مخکې نه داسې روان دي. چې کوم ایټلي حکومت وایي سره ماشاءالله فیسلیټیز هڅه برابر دي. خو مثلا د مین دوا منوه ځکه چې دلته کې هم تاسو ګورئ سوشل میډیا باندې هم چلېږي چې ماسک واچوي ایمان دې کمزور دی. بالکل. خو تاسو بیا ولیدل
چې د هغه ځای کوم صدر اعظم و نو هغه چې کله تقریر کوو نو هغه ژړل ځکه چې د خلکو نه ډېره زیاته غټه غلطي شوې وه. دې دپاره د چین شانتې ډیوټډ خلک پکار دي چې هغوی ځان بالکل کوارنټاین که لاک ډاون یې که بالکل. او که تاسو وګورئ نن سبا چې کومه صوبه کې د هغوی دا وبا راغلې وه هغه بالکل فری ده. څو ورځو شاګې کیس نه دی راغلی، نوی کیس پکې نه دی راپورټ شوی. نو دغه شانتې یو جذبه پکار ده چې موږ خپل ځان لاک ډاون کړو، بهر نوځو بغیر د څه ضرورت که ډېر زیات ضرورت وي. ما د دې نه علاوه ما خپل ټلیفون نمبر او یو شیز ما شیر کړو ریډیو وطن باندې او ستاسو ریډیو اشنغر نیوز تنګي باندې. نو وړې وړې بیمارۍ چې کوم تاسو ته کور کې دي هغه چې ایمرجنسي نه وي او یا څه ډېر غټ پرابلم نه وي نو تاسو ته ما ته وټس ایپ باندې کال کولی شئ، میسج کولی شئ او زه به کوشش کوم چې تاسو ته د هغې جواب درکړم، د هغې څه حل وي، د هغې څه دوی وي هغه زه تاسو ته ولیکم. کرونا نه علاوه نورې عام بیمارۍ چې کوم دي که نه ځکه چې دا خلک بهر نوځي. نن سبا اسپتالونو نه مې اورېدلي چې اسپتال ته څوک نه ځي، وایي بچیه لږ دا وبا راغلې ده او دا دي هغه دي. کوم چې رش وي د رش والا ځای وي نو د هغې نه ځان بچ کولو کوشش کوي. نو داسې زموږ نور ډاکټرانو ته هم پکار دي چې هغوی خپل نمبر یې ورکړي وټس ایپ باندې، بلکې تاسو ورپسې لاړ شئ راواخلئ او چې هغوی شیر کړي نو هغوی ته به لږ ښه غونډه کړي، کور کې به ورته ټریټمنټ میلاویږي. او چې ډېر زیات ایمرجنسي نه وي، که ایمرجنسي وي نو خو بیا ضروري ده چې بیا پکار دي هاسپټل ته لاړ شي. صحیح، بالکل بالکل ډاکټر صاحب څنګه خبره وکړه چې تاسو کوم زموږ کوم کتونکي خاص کر ټول ته کوم چې په سوشل میډیا باندې ګوري ټي وي چینل ته بالکل ناست دي نو تاسو دې وخت کې هم ډاکټر صاحب نه خپل تپوس کولی شئ چې تاسو ته بیماري بالکل ویلی شئ په وجه د دې باندې چې تاسو هاسپټل ته ځئ نه هلته چې یو مریض هم داسې راغی نه هغې نه بیا ډېر زیات خطره بالکل کیدای شي. زموږ څه سهولتونه هم کم دي په دغه هکله باندې هم د ډاکټر صاحب دا ډېر لوی خدمات دي او ډېر لوی جذبې سره دا خپل خدمات کوي. پکار چې دې نه موږ خلک پیدا واخلو د دغې د اوسني چې کوم وخت دی دې سره سره سردار حسین جان کړو، واجد ګل هم ګوري، وقار پراچا هم جان کړو او جانان خان وایي چې ډېره مهرباني وي چې ډېر ښه پروګرام روان دی. شازیب خان هم میسج کړی دی، ستاسو هم چې ډېره زیاته مهرباني وي چې ډېر خپل پروګرام ډاکټر صاحب ته سپیشل سلام کوم. وعلیکم السلام. حمزه خان هم ګوري او وایي چې ټول ته سلامونه کوم. وعلیکم السلام. ستاسو یو جهان مننه. موسی خان هم وایي چې ګوډ یار دغه شان مونږ ته معلومات راکوي. ډاکټر صاحب ستایله کوي ستاسو، ډېر مهرباني. موسی خان خوشحاله اوسئ او کوشش به زموږ دا وي چې تاسو ته همدغسې قسمه معلومات درکړو، دغې حوالې سره بالکل معلومات درکړو او اویرنس پیدا کول پکار دي. زه عام خلکو ته هم وایم چې دا ډاکټر صاحب چونکې په خپل سایډ باندې خپل کار وکړي او دې کې موږ خپل هم ډاکټران شي او ډاکټر صاحب زما په خیال چې موږ خلک هم ځم یو دې کې د ډاکټرانو دومره کار نشته. دې کې چې څومره عوام دي که نه او کوم سوشل ورکرز دي خیال خان غونډه کې د دې خلکو ډېر زیات رول دی کې چې دا خلک پوهېږي او چې کرونا وایرس نه به څنګه بچ کوي. بلکې ایون ما یو پوسټ کتل په دې ټویټر باندې په دغه باندې زیات شیر شوی د تنګي یو درزي دی خالد نومېدی نو هغه بالکل غریب سړی وي که نه او هغه لګیا دی خپل کوشش کوي خپل برخه اچي که نه په دې جنګ کې هغه ماسکونه جوړي او خلکو ته مفت ورکوي نو داسې خلک اپریشیټ کول هم پکار دي. نو خیال خان او د دوی دا ذمهواري جوړېږي چې دا خلک پوهېږي چې تاسو به خپل لاسونه څنګه وینځئ، تاسو به د کارونا نه ځان څنګه بچ کوئ، ماسک به استعمالوئ، څومره فاصله کې به ودرېږئ، لاس به نه میلاوه د ټولو شیزونو باندې پکار دی چې دوی د خلک د عوام پوهېږي. بالکل ستاسو خبره صحیح. زموږ بدقسمتي دا ده بله صدیق هم راسره مونږ په بازار کې ګرځېدو ټیک ته چې دوکانونه بند شو خو هغه رش نور هم هغوی زیات که او ودرېدل او یو بل سره ته همغه ګپې لګولې نو بیا د دوکانونو بندولو ما ورته چې مقصد څه دی. لکه ما مقصد خو زمونږ دا دی که مونږ هغه ویډیو کول هم ګیر چاپېره ټول لا ټول شو. مقصد دا دی چې ته دوکان بند کړه، ته خپل کور ته لاړ شه، خپل ځای کې کښېنه او یو څو ورځې انتظار دی که نه. که انتظار نه کوې څنګه چې دا پروګرام نوم دی کور یا ګور نو که کور ته نه ځې نو ګور ته خو به ځې که ته نه خو ځان سره بل هم اوسېږه کور کې نه اوسېږي نو کور ته به ځې. که ته احتیاط نه کوې نو ستا د وجې نه ډاکټر صاحب بل چا ته هم دا بیماري لګېدی شي، بل ته هم نقصان رسېدی شي. یو کس دی هغه ته بیماري وشوه نو هغه لاړو یو 10 کسان هغه انفیکټ کولی شي. دا 10 کسان چې لاړل بار ووتل دا یو کس چې 10 کسان انفیکټ کړي 100 کسان شو 1000 کسان شو ته ډېر زیات خورېږي. بالکل او هغه ته به پته هم نه وي چې زه انفیکټډ یم. نو که تاسو لږ غونډه کې ځان کور کې وساتئ بهر نه وځئ نو دا وبا د خورېدو نه وبچ شي. ډاکټر صاحب دا خبره لږ ضروري ګڼم چې
کم خلک بهر نه راغلي بهر ملک نه کم فلایټس راغلي لاست کم راغلي بالکل هغه هم دلته کې همداسې ګرځي داسې ګرځي دا بالکل دا حکومت ته پکار ده او ریکویسټ ورته کوم چې دا کم کسان بهر نه راځي کم از کم 14 ورځې لپاره هغه چې دکې کوارنټاین کې وساتي هغوی پسې ورشي ورته ووایي تاسو یو کمره کې ځان بند کړئ بهر موځئ خپل خاندان والا سره خپل ماشومانو سره خپل فیملی سره دې نه ملاویږي 14 دن نه پس که دوی ټیک وي نو بس بهر دې روزي ځکه 14 دن هېڅ شیز نه دی د دومره غټ وبا نه بچ کېدو دپاره نو د هغوی ته هم زه لږ ریکویسټ کوم چې ځان دې لږ غوندې کې آیسولیټ ساتي بل ډاکټر صاحب چې هغه خلک سره زه پکې چا سره ملا شوی خو مې معلومه کې دا خبره هم کوي چې یاره زمونږ ټیسټونه وشو دا وشو هغه وشو نه ټیسټونه ټیک ټاک یو که نه نو ما چې دا خبره خو سره نه ده د دوی څه ټیسټ وشو دوی خو راشي هغه ټمپریچر والا وګوري او فارم د هغه ورته ډکي دې پر خپل یو کرونا کوم پی سی آر ټیسټ دی هغه کېږي او د هغې 8-9 هزار روپۍ قیمت دی نو هغه دوی ته څنګه پرې وشو کوم ځای کې وشو او دا اوسه پورې 3 سنټرې وي چې هغې کې به کېده یو اغا خان یو شوکت خان او یو ان آی چې اسلام آباد کې به کېدل اوس دا چاینا کټس ورکړو دغه ورکړو نو کېدای شي زموږ دا کم غټ غټ هسپتالونه دي لیډینګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچینګ هاسپټل مردان وغیره که نه سیدو نو کېدای شي دوی هم ورکړي چې دا ټسټونه هلته کېږي خو دا اوسه پورې چې کوم راغلي وو دا صرف دغه 3 لیبارټریز وي په هغې کې دا کېدل بل ډاکټر صاحب دا پکې هم ضروري ګڼم چې کوم داخل کړي نه چې میلاو نشي خبر کېږي یاره بې تاسو لاس میلاو نه کوو څوک وایي ته کپور کې څوک وایي ته خدای نه نه یېرېږي خدای نه نه یېرېږي که نه او د کرونا نه یېرېږي نو دا عام خلک به دې ځان څنګه ساتي بالکل ما خو څنګه تاسو ته وختي وویل چې پیغمبر علیه السلام هغه چې اوښ ناجوړ نو هغه دا ویلي وو فرمایلي وو چې کوم اوښ ناجوړه وي هغه روغانو سره مه اچوئ دا انسانانو دپاره یو دغه دی که نه چې تاسو کوم ناجوړې وي نو هغه د لاس په ذریعه پیلویږي خورېږي نو تاسو لاس مه میلاوخئ او دا به هغوی غلط کار کوي چې هغوی خفه کېږي چې څوک سره لاس نه میلاوخي بالکل لاس میلاول سنت دي خو بیا هم چې کله دومره غټه وبا وي او هغه ستا ژوند ته خطره پېښوي نو بیا هغه لاس میلاول نه دي پکار سلام کول پکار دي سلام کوم تاسو هغومره نیکۍ میلاویږي څومره چې تاسو ته لاس میلاول بالکل ډاکټر صاحب داسې ده خلک به داسې وکړي خو زیاتره ځم چې هغه خلکو کې دا شعور خپله باندې زه به ووایم چې نشته چې هغوی ته ښه پته لګي چې اوس راغلي وو بیا هم بهر ګرځي او چې چا سره میلاوي چې چا ځای ته ورشي نه هغه وایي یاره وي والله موږ ته تنګ یو موږ ته راځي که نه چې دې خلکو کې لږ نه دا پخپله پکار دی هغه دې تنګ دي دا خلک دومره یېرېدلي دي زموږ پښتانه ډېر زیات ښه خلک دي پوه خلک دي او خو دا خلک یېرېدلي دي خو هغوی کې هغه رک رکو او هغه کم آداب وي که نه هغه وي که اوس څوک راشي او لاس ورسره میلاوي هغه به زړه نه غواړي چې زه ورسره لاس میلاو کړم خو هغه به خامخا لاس میلاوي نو تاسو ولې به سره لاس میلاوخئ بل کس هغه بادل ناخواسته ورته وي که نه هغه ورسره لاس میلاو کړي بالکل چې دغسې خبره ده چې کوم کمنټس راغلي کمنټس په یو څو واخلم خیال خان صاحب هم خبرې کوم ډاکټر صاحب هم ډېر زیات قیمتي وخت دی غوښتل هم دغه مطلب دغه مقصد هم دا و چې خپل چې کوم زموږ کتونکي دي کوم زموږ پښتانه دي خاص کر هغوی ته دا کم پیغام دی د دې کرونا وایرس چې کوم دا وبا راغلی ده چې یا به کور کې یا به کور کې دغې حوالې سره نو دا ډېر زیات ضروري ګڼو ډېر زیات اهم ګڼو ځکه چې دا درد که نن په بل سبب موږ هم راتلی شي زه به دا ووایم چې بلکې راغلی دی په موږ باندې خدای پاک دې چې اوس موږ وساتي او لږ حفاظت کول پکار دي لږ احتیاط کول پکار څنګه ډاکټر صاحب وایي زموږ د خلکو وس هم نشته ډېر زیات غریب خلک یو ټول علاقې خلک بالکل غریب دي ټول ملک خلک ډېر زیات غریب دي دغه 8000 9000 باندې خپل ټیسټ هم نشي کولی خو که ټیسټ نه دي ځان بچ کول غواړئ نو پکار دي چې تاسو بالکل احتیاط وکړئ بسم الله جان پروګرام وایي ټول ته سلامونه کوي وعلیکم السلام جمشید خان هم وایي چې ګوډ اویرنس کیپ اټ اپ ټینکس جناب مهرباني جمشید خان تاسو یو جهان مننه او زموږ کوشش هم دغه دی چې تاسو سره همدغه قسم پروګرامونه وکړو حمزله خان هم سعودي عرب نه ګوري یاسین خان هم ګوري عماد خان هم ګوري تاسو هم ډېر زیاته مننه خیال خان څه ویل غواړئ نو زه خو ډاکټر صاحب ته وایم چې یاره زمونږ کتونکي ته ووایي ډاکټر صاحب ووایي چې یاره لاس میلاولو سره یا هغه ټول هر څه مونږ ته وښول د دې کرونا وایرس خو زما ذهن کې یو سوال راځي ډاکټر صاحب مونږ چې کوم خوراکي نن استعمالوو یا کم دا دغه ته هم لګېدی شي د هغې د وجې هم سړي ته نقصان رسېدی شي یا غوښه ته راغلې بازار کې یا چرګ راغلې یا سبزي راغلې د دې به څه طریقه کار یو هغې سره څه کول پکار دي چې یاره بالکل داسې دي که نه چې که تاسو د بیمارونو ځان بچ کول غواړئ نو هغه ډېر مخکې نه موږ ته ښودلي شوي دي چې واش هینډز تاسو خپل لاسونه ووینځئ واش فروټ خپل فروټ چې کوم تاسو خورئ هغه ووینځئ او کوک فوډ او خوراک چې کوم دی هغه ښه پوخ کړئ دا چې کله تاسو ښه پاخه کړئ دا بل دا چې خوراک په ذریعه موږ چې کله کله وایو چې دا کرونا وایرس 4 ورځو پورې دا په مرۍ کې وي او هلته کې د هغې ډیویژنز کېږي او ملټیپلیکیشنز کېږي او زیاتېږي نو که موږ اوبه څښو نو هغه زموږ معدې ته لاړ شي زموږ معده کې داسې انزایم دي داسې ایسیډز دي چې هغه دا مړه کړي
نو که موږ دا زموږ معدې ته لاړ شي هغه مړ شي خو دا چې کله زموږ پړپوس ته لاړ شي نو بیا زموږ پړپوس انوالو کړي زموږ پړپوس باندې اثر وکړي او هغه دومره خراب شي که نه چې بیا ساه نشي اخیستی او د هغه لپاره بیا وینټیلیټر ضرورت وي مصنوعي غوندې کې یو مشین لګېدلی وي چې هغه ته ساه ورکوي او هغه مشینونه موږ سره ډېر زیات کم دي زما په خیال ټول پاکستان کې به 2000 پورې نه وي نو که دغه با خدای مکه راغله نو دا دومره وینټیلیټرز او دومره سامان د حکومت د کومې وروړي بس همغه خبر راځي ډاکټر صاحب چې تاسو وایئ چې یاره احتیاط ډېر ضروري احتیاط دی. بس احتیاط دی ضروری دی بالکل احتیاط کول پکار دي کاظم خان چې په هم بالکل دی وخت کې ګوري او هغوی ته هم دا ویل غواړم چې زیم علاقه هم داسې راغلې ده کاظم خان چې په بالکل تاسو هم د خپل ځان خیال ساتئ چونکې ستاسو باندې هم د معاشرې سترګې دي ځکه چې څومره میډیا دي څومره صحافي حضرات دي څومره خلک دي او روان دي نو هغوی هم بالکل تمه کوي خلک به کورونو کې ناست وي خو بیا هم صحافیان چې کوم دي میډیا والا چې کوم دي هغوی به ګرځي او دا خلکو ته به دا اویرنس ورکوي چې بالکل تاسو کورونه نه مه روزئ او ځکه چې کور یا ګور چې کوم دی موږ نننۍ موضوع ده ساجد محمد هم پروګرام ګوري چې سلام ډاکټر صاحب ته او صدیق خان ته او خیال خان ته هم سلامونه کوم چې الله تعالی مو خوشحاله وساته ډېر مهرباني جناب چې اچانک ډېره مهرباني جي خوشحاله اوسئ او دا بالکل دا خبره اچانک راتلی شي همدغه زموږ کوشش هم دا ډاکټر صاحب چې دا ډېر زیات قیمتي وخت یې ورسره او د دې لپاره موږ ځان سره نن پروګرام ته انوایټ کړی دی چې خلکو سره خپل کتونکو سره خپل کلیوالو سره او خپلو پښتنو سره دا خبرې شیر کړي ورته ووایي چې د دې وبا نه بالکل ځان سره داسې ګپ نه دی ډاکټر صاحب زموږ نوي ملګري لکه هم راغلي نوي نوي خلک دې وخت کې موږ ګوري نو یو وارې ورته زه بیا د احتیاطي تدابیر باندې خبرې کوم او ماسک ډېر زیات ضروري دی یو خو دوه قسمه ماسک هلته وایي چې څوک وایي چې دا استعمال کړي څوک وایي چې دا استعمال کړي څوک وایي چې مې استعمالوي نو په دې هم چې لږه خبرې وشي دا دی چې احتیاطي تدابیر زه به دوی ته وښیم چې دا وایرس د څنګه لګي دا وایرس تاسو ته د ساه په ذریعه لګي ته اوس چاته کرونا ډیزیز دی او هغه تا سره نږدې ناست دی هغه انټوشکي کوي یا ټوخی کوي نو هغه وایرس د هوا په ذریعه ستاسو بدن ته تللی شي ستاسو پړپوس ته ستاسو کوم لنګز دی هغې ته تللی شي نو یو خدای چې دا ماسک استعمالول پکار دي دې کې هر یو ماسک دغه کولی شي که دا وي او که دا وي ځکه چې ما څنګه مخکې وویل د وایرس د کم سایز دی دا ډېر زیات غټ دی نو هغه د نورو وایرس شیان ته ورکوټ سپک نه دی چې هغه په هوا کې الوزي راالوزي او پروت وي ډېرې شیبې پورې دا زر پروزي که نه نو دا ماسک هغه نشي تللی د هغې نه علاوه د دې ښه د دې نه علاوه ښه د دې نه علاوه بل دا دی چې څوک ټوخی کوي یا چې انټوشي کوي نو هغه دې داسې کوي چې هغه دې داسې نه کوي داسې سره هغه دا وي چې هغه جراثیم د هغه لاسونو پورې ولګي او هغه څه ځای له ګوتې اوسي او دروازې نوکس لا یا هینډل لا یا مختلف ځایونو لا نو هغه ځای لکه نور څوک ګوتې اوسي نو بالکل دا څنګه یا ترخ کې داسې کول دا ځایونه هغوی نه استعمالي نه څه د هغه لپاره لوښي راغشتو لپاره نه دروازې کولولو لپاره دا ځایونه استعمالوي که نه همدغه دي دویم نمبر خبره دا ده چې خپل لاسونه صفایۍ سره یې وینځل پکار دي 6 سیکنډو پورې او هغه هم صابون سره هر یو صابون چې وي دا نه چې صرف وي صرف ورسره دې وینځي هغه وینځلی شي او 6 سیکنډو پورې دا وي چې لاسونه یې لوانده کړي او بیا د لاسونو باندې صابون ښه پورې کړي زګ که نه او ښه د اومږي مختلف ځایونه دا غټې ګوتې نوکونه خاص طور باندې او هغې باندې بیا په اوبو سره ووینځي سینسیټایزر یوز کول پکار دي نن سبا د سینسیټایزر راغلي دي ما کتل چې د ډیټول هم چې کوم دی که نه هغوی خپل بالکل کوم ډیټول دی که نه هغې سره کوم الکوهل دی الکوهل سره 70% چې کوم سپیرټ میلاویږي هغې سره دا مړه کېږي د هغې نه علاوه تاسو که چا سره خبرې کول غواړئ یا خبرې کوئ نو کم از کم 1 میټر فاصله کې ورسره ودرېږئ چې دا کوم هوا کې د جراثیم شاملېږي چې هغه تاسو ته نه راځي ادرانه دي لاندې پروزي ټیک شو د هغې نه علاوه نور ماشومان ښکلول نه دي پکار او غاړې نه دي ورکول پکار لاسونه نه دي میلاول پکار دا یو څو احتیاطي تدابیر دي بهر دې هسې بې ضرورته دې نه ګرځي بلا ضرورت دې بهر نه ګرځي کور کې دې پراته وي څومره چې موږ کور کې یو دومره به موږ د دې وایرس د وجې نه بچ یو دا یو څو احتیاطي تدابیر دي او ماسک تړل پکار دي او ماسک هم دا چې تاسو لږ غونډه کې استعمال کړئ ماسک له به ګوتې نه وړئ بهر چې کوم سرفیس دی د هغې کوم ایریا کې تاسو ګوتې یوسئ او هغې پورې جراثیم نښتي وي تاسو هغې سره سترګه وګروئ پوزه وګروئ یا خولې ته نو هغه جراثیم ستاسو بدن ته د تلو چانسز ډېر وي هغې کې صحیح بالکل ډاکټر صاحب ډېر زیات قیمتي خبرې
تاسو سره وکړي چې کومې خبرې دي احتیاط بالکل دی ډاکټر صاحب همدغه مطلب مقصد دی چې بالکل دی یو علاج دی هغه دی احتیاط نه بالکل احتیاط کول پکار دي او بغیر احتیاط نه کېږي دلته کې ماشاءالله بیا هم کنټرول دی ډېر زیات پورې کنټرول به زه یم خو دا به ډېر زیات اسانه ډېر زیات ایزي به نه اخلئ لږ شانتې سټی ایټ هوم به کوئ کور کې به لږ پاتې کېږئ نو د ګور نه بچ کېږئ خیال خان سره آخري خبرې کوو خیال خان اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ زه خو خپلو کتونکو ته دا وایم چې دا پروګرام بار بار واورئ او بار بار یې ملګرو سره دا خبرې شیر کړئ زموږ ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړي یا کوم دوی ووایي چې یاره ما ته وټساپ باندې تاسو میسج راکولی شئ د وړې بیمارۍ لپاره تاسو بار موځئ نو دا هم سوشل ورکر د ډاکټر صاحب چې هغوی خپل قیمتي ټایم باندې تاسو ته دومره دغه درکوي یو سړی بیا هم په دې کې ټایم ضایع کوي او خپل احتیاط نه کوي نو یو بل پورې خندانه پکار چې د دستانې اچولي د ماکسونه ما نن وکتل چې احتیاط کول پکار دي بجلی بالکل ګډه وډه ده او همدغه خبره صدیق بھائی د ډاکټر صاحب ټایم زه یو ځل بیا د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې دوی موږ را دومره ټایم راکړو او دومره ښه تجویزونه یې زموږ کتونکو ته او زموږ د دې پروګرام په وجه باندې به ډېرو خلکو ته فایده هم حاصله شي او زه وایم چې مهرباني زموږ څومره کتونکي دې ټایم کې موجوده چې هغوی دا پروګرام بار بار ملګرو سره شیر کړي خپلو کتونکو سره که هغوی مینه ساتي د خپل ملک سره ځکه زموږ د ډاکټر صاحب تاسو که وګورئ ډاکټرانو ټایم ډېر قیمتي دی موږ ورته انتظار کوو که موږ د دوی په کلینیک ته لاړ شو نو موږ ورته په انتظار ناستو موږ نن ډاکټر صاحب د دې د مقصد دپاره راوستی چې یاره ډاکټر صاحب تاسو د وجې نه خلکو زندګۍ ته فایده ورسي او د دوی مقصد او ژوند هم په دغه کې دی بالکل همداسې د ډاکټر صاحب زیات قیمتي وخت دی کوشش به کوو چې ډاکټر صاحب بیا خو موږ خپل پروګرام ته راولو او آخري خبرې ورسره کوم ډاکټر صاحب په آخري کمنټس په شاملوم پروګرام کې وقاص خان هم پروګرام کې استاد هم پرې مننه کوم زیاتره کمنټس چونکې ما ته نن ټیکنیکل مسله به دی که هم کاری ویډیو هم زیاته زیاته او ډاکټر صاحب سره آخري خبرې کوو ډاکټر صاحب آخري پیغام زموږ خلکو کې به اویرنس څنګه پیدا کېږي ځان به څنګه بچ کوي په لنډو خبرو کې څه وایو بالکل زموږ خلکو زموږ پښتانه ډېر زیات ښه خلک دي په خبره باندې پوهېږي پښتون به لږ په رضا باندې د کې باچا خان یو قول دی چې دا پښتون قوم ته په رضا باندې په مینې باندې دوزخ ته بوتلی شي او په زور او په زیاتۍ باندې جنت ته هم نشي بوتلی نو دا خیال خان شانتي چې موږ سره سوشل ورکرز وي او هغوی په لږ لاس ووهي لږ دغه ورته وکړي پریچینګ ورته وکړي لږ غونډه کې پرچار وکړي نو زما چې څومره خیال دی دا پښتانه د مینې خبره مني نو دوی به خامخا د دې نه چې کوم طریقې د بچ کېدو دپاره او حکومت پاکستان او خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم پروټوکولز وروسته ورځ نشر کړي چې په هغې باندې عمل وکړي دا زموږ دپاره دي چې دا زموږ د عوام بچ وي نو هغې باندې که دوی عمل وکړو نو انشاءالله چې دا کرونا وایرس څنګه چې چین والا بله شکست ورکړه انشاءالله داسې به موږ اول یو چې موږ خیبر پښتونخوا والا بله شکست ورکوو او موږ به د دې خپلې صوبې نه د خپلې علاقې نه ان شاء الله ډیر زور باسو ډاکټر صاحب یو خبره وکړه ایری کې دا څه پتا لاک ډاون یو خلکو ډیر زیات زبر چې خاص یو نه کس کوم چې لاک ډاون وکړو کرفیو بالکل دغه کرفیو لګول پکار شي کرفیو ولګي کنه کم از کم یو و اته ورځې کرفیو لګي نو دا وایرس بالکل ختميږي څنګه چې چین والا هغوی هلته کې لاک ډاون کړو کرفیو خو نه ولګولې خو نن سبا تاسو وګورئ کنه څنګه چې خیال خان وي سعودي عرب باندې اعلان کړی چې موږ کرفیو لګوو دغه شان د نور ملکونو کې کوم چې د یورپین کنټریز دي هغې کې باقاعده کرفیو لګېدلې ده دوبۍ والم چې کوم دی دغه کړي دي خلک کورونو کې کېنولي دي چې بس بالکل تاسو بسونه فلایټس خبرې مطلب هغه کوم زموږ فلایټس هغه چې کوم دی بالکل ختم شوي دي بهر ته نو دا شیزونه د خلکو د ښېګړې لپاره دي او دوی ته هم دا سوچ کول پکار دي چې دې کې ګورنمنټ ته خو نقصان دی چې دا فلایټس او دا کاروبارونه او هر یو شیز دا دوی بند کړی دی خو د خلکو د فایدې لپاره پکار دی چې دوی په دې باندې عمل وکړي او دا کوم چې ورته ګورنمنټ وي کوم چې ورته ډاکټران وي کوم چې ورته زموږ سوشل ورکرز وي په هغې خبرو باندې دوی عمل وکړو نو انشاءالله چې دا کرونا وایرس په ډېر زر څو ورځې کې زموږ د دې صوبې نه وځي ختم بشي بالکل ډاکټر صاحب ډېر زیات قیمتي خبرې وي کوشش به کوي ډاکټر صاحب بیا خپل پروګرام ته راولو خیال خان یو جهان موږ ټایم راکړو مهرباني ډاکټر صاحب ستاسو ډېر قیمتي وخت زموږ راکړو او انشاءالله تکلیف به وړ بیا هم در کوشش پروګرام ته راځي بالکل ډاکټر صاحب همدا قیمتي وخت ستاسو به ډېر کال پکې دعا کوم شو معذرت کوم غواړم کوم کمنټس پاتې شوي
کوشش وکړو چې د بار په دې موضوع باندې پروګرامونه کوو، تاسو ته بالکل د دې اویرنس لپاره چې کوم ډاکټر صاحب کومې خبرې وکړې ډېرې قیمتي خبرې چې احتیاط د علاج چې باقاعده تاسو صرف احتیاط وکړئ، لږ شانتې په کور کې پاتې شئ، یعنې ګور ته به لاړ شئ، کوشش وکړئ چې په دې باندې هم تاسو عمل وکړئ. انشاءالله نیک پروګرامونه به هم پروګرام پر مال زیات لکې سره زما د ټول ټیم ته وی الله فامان.